لیکن اخرت دې د هغې برباد کو، ځان لرې برباد کړه. د ګناه په مسله کې به په بچو رحم نه کوئ. دا د اخرت د لوی ورځې تبی د ستا دپاره هم او ستا د بچو دپاره هم. په دې کې پې مه خفه کېږئ، د ګناه نه ساتئ. او که د ګناه کار ستا په خوښه وکړه او ته باعث شوې، نو الله به درنه د قیامت په ورځ تپوس کوي. نو ښه اخلاق به ورته ښیې. حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ماشوم دی او مور د علم طلب پسې ګرځم. بچې شابه هله طلب کوه د علم، نو اخلاق ورته ښیي چې کله یې لیږي وی بچې ګورې دروغ به نه وی. دا اوس مور خپل بچي ته وایي دروغ به چرته هم نه وي. رښتیا خبره کوه، په رښتیا والله خوشحالېږي، په دروغو الله خفه کېږي. نو دوی په لاره روانو، اخو پیاده مزلې وې، ځان سره به خلکو ډوډۍ او پیسې او دا پیسې وړلې. نو پیسې هم ورسره دي او د سفر سامان هم ورسره دی. نو په لاره غلو ډاکوانو ګیر که، نو هغل په سړي دباو کوي که نه، وی پیسې د سره شته که نشته د بیا او شته راځه، څومره دي دومره دي، وښایه کم ځای دی ښودې دي، زر یې وله هغه پیسې راواغېشتې وله یې ورکړې. اغلو هغه خپل مشر ته وی ناشنا لږ دی، وینې موږ نه پیسې پټې کړې، په خپله یې راته ځای وښو، او چې څومره پیسې وي په خپله یې راله راکړې. وی دا هلک ماله راولې. چې دی کله ور مخامخ شو د غلو هغه سردار د مشر ته، وی دا تا ولې وي چې ما سره پیسې شته او د پیسو ځای دې راته بیا ولې وښو، او دا پیسې دې ولې راکړې؟ دی کې خو ستا د سر او د مال د دواړو خطره ده، کې مال خو دې لاړ او د سر دې هم خطره ده، کیدی شي موږ دې مړ کړو، ولې پیسې هم درنه واغېستې؟ نو هسې نه ته سبا موږ باندې خلک خبر کړي چې دغه ځای ډاکوان دي او غلي د خلکو نه پیسې اخلي، نو کیدی شي مړ دې هم کوله دې دپاره چې زموږ د اراس فاش نه شي. نو په دې خبره کې ستا د مال هم خطره او د ژوند هم. دا دې ولې موږ ته دا خبره وکړه؟ وی دا مې د خپلې مور خبره منلې ده. ما ته مور وی چې بچې دروغ به نه وی، هر څه چې کېږي که مال دې م دي او که سر دې م دي، خو دروغ به نه وی، الله به خوشحاله ساتي. نو ما د مور خبره ومنله او تاسو ته مې رښتیا ووی. ستاسو خوښه ده مال اخلی نه اخلی وجنی مې او کار څه کوی، خو زه به د مور خبره منم چې ما ته یې څه ښودلې. او د غلو مشر هغه نورو ملګرو ته وایي چې کوم سردار د غلو دی، وایي وګورئ دی هلک ته د خپلې مور خبره مني او موږ د خپل رب خبره نه منو. د سره نه د مال پروا شته او نه ورسره د خپل سر پروا شته، مال هم لاړ او که سر هم لاړ، چې خو چې د ما د مور خبره ښکته نه شي ما ته یې دروغ به نه وی، نو زه دروغ نه ویم. نو دې د مور خبره مني او زمونږ لوی ذات چې مونږ سره احسانات کړي دي پروردګار، مونږ د هغه خبره نه منو. دا څه کوو؟ هغه ټول غله سره د هغه خپل سرداره د غلا نه توبهګار شو، توبه یې ویستله، ده ته خپل مال هم واپس کو او بیا د دغې هلک نه چې دا مور ورته وي دروغ به نه وی، خدای پاک عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه جوړ کړ او هغه غله خدای د هغه مریدان جوړ کړل وروستو او د هغه خلیفګان او نیکان ته خدای پاک جوړ کړ. نو مور به بچي ته نصیحت کوي، بچې ګورې دروغ به نه وی، دوکه به چا سره نه کې، ټګي به نه کې، دا به مور ورته خپل اخلاق به ورته ښایي. ګوره د ماشوم مثال د کلالۍ خټې دی،